نو عزیزانو یو دا زمونږ زمانہ ده او یو زمونږ نه مخکې زمانہ و. د مخکې زمانه او زمونږ د زمانه په ایمانونو کې فرق دی. زمونږ د زمانه ایمان چې ده هغه هر شی په عقلی دلیل ثابتول غواړي. هولند وایي چې زما عقل کې نه راځي. اوس اگر کستا عقل د خری خو خبره پکې نه راځي. اوس تا بچا عقل اسی فهمه تاسو د خپل ځان ته وګورئ زمونږ هم څه عقل دی. تاسو کې عقل شته؟ تاسو په هغه ورځ خپل عقل ته وګورئ چې چرته جنج کې روان یې د چا واده او تاسو پکې روان یې، نو د خپل ځان ته وګورئ او د خپل عقل ته وګورئ. تاسو په هغه ورځ خپل عقل ته وګورئ چې څه وخت د چا در سره جنگي او هغه دومره وایي چې بکواس مکوا، نو ته د خپل عقل تماشا بیا کوا چې ته د بکواس مکوا په ټکی په بدل کې تماچه او ټوپک تلاش کې او سړی بورنه بورنه کې دغه وخت کې خپل عقل اندازه لګوي. نو زمونږ څه عقل؟ زمونږ عقل داسې شی دی لکه د خر لکۍ ته چې ګوتې وروړې او لپي. زمونږ داسې عقل. او بیا په پاکستان کې اول چې دا تاسو اسمبلو ته لیږلي دي د دوی عقل ورشئ وګورئ. منډۍ لګېدلې ده پکې د 45 लाख روپو غویه شته، د 40 लाख روپو غویه پکې شته، د 50 लाख روپو غویه پکې شته. دا تاسو چې اسمبلو ته لیږلي. نو زمونږ څه عقل؟ مونږ په خبره نه پوهیږو. یو ملا مسله کوله چې کم شی چې ونیسئ نو بیا یې پرېږدئ مه. مطلب یې دا و چې کومه نیکي یو ځل شروع کړې نو بیا هغه نیکي پرېږده مه. خو هغه ملا اختصار نه کار واغستو وی چې رونو چې کم شی ونیسئ بیا یې پرېږدئ مه. دغسې پکې یو ناست هغه واورېد وی والله چې کم شی ونیسم چې زه بیا پرېږدم. په لاره روان دی یو سړي نه خر وتښتېدو. دته یې وی بچیا لږې راواړوه. ده ورپسې منډه که چې منډه که خر مخکې دی ورپسې بل څه یې لاس له ورنه راغه د خر لکه یې لاس له ورغه لکه یې ونیو. او چې د خر لکۍ ونیسي خو هغه لتې کی که نه دواړه لتې شروع کی. اوس خرې په لتو وایي او د لکۍ ټینګه کړې ده چې که پرې مې خوا نو د ملا په مسله مې عمل نه راځي. ځکه چې ما وعده کړې ده چې کوم شی ونیسم نه پرېږدم. غاښونه یې په ټول مات کړه خر په لتو لتو. ملا له راغی بیتابه پریوت چې ملا صاحب خدای دې کور وران کا په دغه مسله چې تا کړې وه چې کوم شی ونیسئ بیا یې مه پرېږدئ. سړي نه خر تښتېدلی او ما رانیوه چې لکۍ نه مې ونیوه که مې پرېښوی خو ستا په مسله مې عمل نه راتلو او چې مې نه پرېښو زما یې دا حال کو ټول غاښونه مې مات. ملا ورته ویل خدای دې کور وران کا. نو زما د مسئلې دا مطلب و چې د خر لکۍ ونیسئ نو بیا یې مه پرېږده. نو مونږ هغه قوم یو. کم ناروا دی چې مونږ یو ځل ونیوه بیا یې نه پرېږدو. روام چې ونیوه بیا یې پرېږدو. منځونه شروع کړو بیا یې پرېږدو. حج وکړو چې د حج نه راشو حجي پوکم رانه جوړ شي. حج نه چې راشي چې ځي نو ګز لکۍ وي، چې راشي 33 ګزه لکۍ شي. تاسو خیال را نو ګیره پرېږدو بیا یې کله کړو. داسې ډېر کارونه
تبلیغی جماعت کی شي صاحب سه روزه ولګي چلو تلار شي چې په بل ورځ ګوره بیا د باسګل کو تک تی جوړي الکه سبلا در باندې او شبي اختیم ځه او یار بس الله مجبوری نو نیک کارونه مونږ چره اونې و بیا پرې لیکن بدایم چې نیولې دي بیا نه پرې نو زما عزیزانو زمونږ عقل شته نه عقل کې خو به د هغه سړي سره راځي چې هغه کې عقل خو وي که نه څه سوچ سمجھ خو پکې وي که نه قرآن کې راغلي دي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا زب ترغی او قوم ته عذاب نو ور کوم چې ترسو میں اغي ته رسول نه لېګل ترغه پورې بزد قوم ته عذاب نه ورکو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب داده چې وما كنا معذبین حتا نبعث رسولا دلته د رسول نه مراد عقل کامل او عقل سلیم مراد دا مصطلح رسولان نه دی مراد زب ترغی او قوم له عذاب نه ورکوم چې سو پورې مې هغه قوم ته عقل کامل نه ورکړ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې 1,24,000 پیغمبرانو کې کيو پیغمبرم دنیا ته نه راغله نو ار سړی په دې مکلف چې په عقل باندې به د خدای پیژندې وګوره ابراهيم عليه السلام معصوم بچے نوري ولید قال هذا ربي دا زما خدای دی فلما فلا جنور پریوتو ابراهيم عليه السلام قال لا احب الافلين فنا کیدون کې زما خدای نه دی سپوږمۍ ولیدا هذا ربي فلما فلا قال لا احب الافلين معصوم دغیږي بچی تا په عقل کامل سره دا معلومیږي چې الله لا زوال ذات دی الله موجود ذات دی افنا کیږي نه نو که پیغمبرانو کې یو هم نه راغلی نو ار سړی په دې مکلفو چې په عقل کامل بد خدای پیژنده لکه ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عیسی علیه السلام په منځ کې 600 کاله فاصله و سکم زیات دته زمانہ د فطرت په دې 600 کاله کې پیغمبر نو اوس علما وایي چې دې 600 کاله کې کم خلق پیدا شوی دي ما په خبرو پوهیږي خبره ګرانی دي مشکله ده چې په پوهیږي ماما دا خبره داسې دی وای دیدن مې کور ته ولا یو په قدر من اشنا میزان به قدر کنه تاسو پوه شئ اوس فطرت الوحی علماء لیکي چې په دې 600 کاله کې دا زمانہ د چا په منځ کې و په زور وای دیش 600 کاله کې چې کم خلق پیدا شوی او مړ شوی نو دوی له پیغمبر نه راغلی کړ
نو چې پیغمبر را نغه هدایت ورته نه رسیدو او بیا دوی به هدایت نه مړ شو نو دوی بیا جهنم ته لېږل دا زیاته نه ده. الله به دوی جهنم ته ولې لیږي؟ ځکه چې پیغمبر ورته نه دی را لېږلی. پیغمبر راغلی وی او دوی نه وی منلی بیا جهنم ته د دې 600 کالو خلق له پکارو. پیغمبر را نغی نو بیا به دوی جهنم ته ولې الله لیږي؟ دلته هم دا جواب دی چې دا زمانه د فطرت الوحی وه. په دغه زمانه د 600 کالو کې چې کومو کسانو خالی دومره منلی دي چې د دې کائنات مالک خدای دی او دا کائنات خدای پیدا کړی دی او دوه نه دي یو خدای دی، خو چې دومره په دماغ کې راغلي دي نو د دې 600 کالو خلق بم جنت ته ځي. نه منځونه کړي او نه حجونه کړي او نه روزي نیولې دي او نه سکړي دي او نه سکړي دي نه سکړي دي، خو چې خالی په عقل سره د کائنات کې سوچ کړي او په سوچ دا معلوم کړي چې دا هیڅ موجود به موجود نه، نو د دې موجوداتو مالکم څوک شتا او دوه ولې نه دي یو ولې دی، ځکه چې دوه وای نو دا کائنات به اوس پورې رنگ وای، دا بوران وای، یو به ویل باران کوم بل به ویل نه کوم، په جګړه به وای کائنات بوران شوی وای، لکه ملکونه چې په یو حال نه پاتې کیږي سره وران شي. یو ملک یو څه وای، لکه یو ځل چین الزام لګول په هندستان باندې چې تاسو زمونږ ګډي پټي کړی باندې ولا جوړول سره ټسو ماري جوړ مونږ او هندستان سره زمونږ یو اډوکه په منځ کې پاکستان شریف پرېخه ده اډوکه غوخه تقسیم کړی دی اډوکه پرېخه ده چې هغه ته کشمیر وای. ناغه اډوکه تر اوسه پورې لا په دې ملک پروت هندستان هم ورته غړمبيږي او مونږ هم ورته غړمبيګو. نو مونږ چې نوې حکومت جوړو نو هغه کې یو وزیر د امور کشمیر وزیرم پکې جوړ. تاسو خیال راغی یو وزیر پکې د امور کشمیر، نو هغه کشمیر اډوکه چې ده الله لازمون خله ترازی او نه دغه خله ترازی. نو داسې ملکونه لکه څنګه چې بچ نه پاتې کیږي داسې که خدایان دوه نو دا کائنات بم کروڑونه او لکونه او اربونه کال وشو تر اوسه بچ نه پاتې وران وي. او دا الفاظ قران ویلي دي چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اے پیغمبر دې قوم ته وایا که په دې کائنات کې د یو نه سیوا ډېر خدایان وې نو لفسدتا، د ازمکه او اسمانونه به دواړه وران شي. نو اوس په عقلم تاسو ګوره چې د دې ملکونو سال دې په خپلو سمون مسلمان قوم د خدای نه باغیان یو کسنمی د یری لباس را غستول شوی دی. اخبار کې راشي چې پلانی دی کې میزایل راو غورځیدو او پلانی دی کې دا غرا کټ سنوم دی سکټ شاورلیټ ما هو درته وی کنه چې والله که په شو دو بو دی پڅ اړو پڅ پوي گئی نه ستا په دې ملک ډالر جوړي، ستا په دې ملک د 500 روپو لوټونه جوړيږي او په لکھا کروڑه باندې چلیږي لګیا او چې بیا داغله سړی ونیسي 500 روپو لوټ یو غریب دکاندار ته ورکو هغه پوي نشي سمایا موړي چې واته نه ما تکړه تاته واغستا لوټ بنوټي وخته نو داغه خو دې بیړه تبا کړه ته چې ونی وې شو په دوه مورز دې ضمانت نو عرض میں دا عزیزان چې دا هم عقل کې راځي چې بل بسنګ دوکه کې
په دې خار کې یو مشهور سړی او حاجی تلیمار به ورته څه شی راوته تلیمار ناغه به د سلو لوټ درکو چې جی دا لګي ماته په کار دي ډېر ضروري خو چې د سلو به ورته تاش مارل نو په تلی کې به در نشل روپۍ ته وای نو سلو په ځای به شپک شل در نه وای نو یو ورځ تانیدارونی وو منصور خان نامه واغونی وو نو مال راوستو چې جی دا جی تلیمار دے لګ نصیحت ورته ما ته وی چې مولانا صاحب زو تلیمار نے زو لاس هنر خرصو چا دوس باندې کې لوټ مات کو ما هغه کې پوی نشینو ما ته څه ګناه ده هغه پوی نشي دو الله شل روپۍ پکې هوا ما نو هغه به وقوف تلک عقل پکار ده کنه ما ته څه ګناه ده تانیدار تمل خبره ټیک وکړه نو مونږه اجي تلیمار باندې خو پوي بنوټي لوډ چلولو باندې پوي हाजी जाली दस्खत बांधी पुईगु बनौटी कापू जोड़ोलो बांधी पुईगु और चरता चे द अमल द तललो सवाल राशि चे जमुंग अमाल बसंग तलले कीगी नो इदा जमा अकल के न रहे द कुर्बाना मुताल्लिक सिर्फ दो खबर इस्तासो पर मख के अर्ज कोल यो दा चे द कुर्बाना बुनियाद सदे او دویم دا چې د قربانۍ احکام سي عزیزانو بنیاد د قربانۍ چې ده هغه د حضرت آدم علیه السلام د زمانه نه تر اوسه پورې وقتن فوقتن دار چا په دور کې شوه او دا د تاریخ وغیرہ خبره نه ده دا د قران کریم ذکر ده د آدم علیہ السلام د زامنو متعلق چې الله فرمایلی دي اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر د دوارو زامنو په خپلو کې اختلافونو دي ته ویلې شو چې تاسو قرباني وکړئ چې کوم یو په حق ای داغه قرباني به قبول شي او چې کوم په حق نه ای داغه قرباني به رد کړي شي نو د پاغه دوارو په قربانۍ کې د یو قرباني چې وا هغه ګډوره و چې څو وخت کې د غره د پاسه کې خوي نو اسمان نا سشیر آو او هغه ګډوره چې دی هغه اوچت کو حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې دغه ګډوره نیغ بوتلو جنت ته او تر اوسه پورې دغه ګډوره په جنت کې اوسي رستو گویا ہر پیغمبر د خپل قانون مطابق قربانیان او منځونه او روزه او دا بکول د ابراهیم علیہ السلام دور پر راغی ابراهیم علیہ السلام د شپې خوب ولید اوس دلته یو خبره په ذهن کې کېدی چې ما خو پروسه کال په وحی باندې ډېر تفصیلی باس تاسو ته کړم او دومره قدر یاد لرئ چې د پیغمبر خوب چې ده
هغه هم وحی وي. خوبونه درې قسمه خلق ګوري، یو پیغمبران ګوري، یو نیکان او اولیاء الله ګوري، او یو مونږ غوندې خلق گناہگار روسیا مردار دا قسمه خلق ګوري. دې کې فرق دا دی چې پیغمبر چې کم خوب وګوري هغه وحی وی، هغه دروغ نه. اولیاء الله اتقیا د دین چې کم خوب وګوري اکثر رښتیايي او کله کله پکې غلطي. مونږه چې کم خوب وګورو نو هغه 99% غلطی او 1% پکې چرتا رښتیا وي. بیا د خوبونو د تعبیر امام چې دا علامه ابن سیرینو چې دا په تعبیر رویا کې ډېر لوی سره د دومره لوی عالم په تعبیر رویا کې بل څوک نه دی تیر شوی. خوب زمونږ په دې صوبه سرحد کې په ټول صوبه سرحد شاید چې 3-4 کسبه داسي چې د خوب په تعبیر به پوهیږي. 3-4 کسه نور په ټول فرنټیر کې د خوب په تعبیر باندې پوهیدونکي نشته. استاد خو چې خوب وګورئ خو چې چرته سورګری یا شاګولی کنه بس مولا لورشي جمعه ته چې استاد خوب ملي دلې ده او دغه صفات سور امام روان ما بچای ما فلانه ما ایو مولا له یو سړی راغی چې استاد خوب ملي دلې ده چې یو خپل په مشرق ده او بل په مغرب ده. نو هغه ورته خدای چې په منځ دوه شوی نه دا دې څنګه خوب ولیدو. دغه سړی راغی علامه ابن سیرین کا ورته وی چې صاحب داسې خوب مې لیدلی دی چې یو خپه مې په مشرق ده او یو په مغرب ده. ویل بل چاته خو دې نه دی ویلي؟ ویل یو له ورغلی وم هغه راته داسې وویل. زه ویل خدای دې بې خو باسه که په هغه دې دا غلط تعبیر د خوب نه وی کړی نو ته به د مشرق او د مغرب بادشاہ شوی. تاسو خیال راغی؟ نو علامه ابن سیرین چې دی دا ډېر لوی سړی او لوی امام پکې انبیاء علیهم السلام کې یوسف علیہ السلام تیر شوی. هغه ذکرم قرآن کې څنګه دی آیات ان الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. سرنوایا اذ قال يوسف لأبيه يا ابتي. یوسف علیہ السلام خپل پلار ته وای یا ابتي اني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. اے پلارا ما خوب لیدو چې یو لستوري او نور او سپوږمۍ دا ما ته سجده کوي. پلار ورته څوي یا بنیا لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. پام کو بچیا چې دا خوب رونو ته ونه وي سفر بدر ته جوړ کی. یوسف علیہ السلام چې دا خوب پلار ته بیانولو رونه پټ ولاړو هغه واوري رونه تو بس غفار رونه په هر زمانہ کې د خدای قهر
شکر وباسم چې رور می نشته، شکر وباسم چې خور می نشته. خور لا د خدای قهر دی او رور لا د خدای قهر. او بیا د زمونږ په زمانہ کې خو پناه په خدای. رونو خپلو کې صلاح وکړه، یولس واړو چې راشئ کنه پلار له خوبونه بیانای، په دې چل پلار ته ځان نږدې کوي او مونږ رستو کوي. راځئ چې چرته ګړنګ ته وغورځو. لوی باز ته قرآن کې سورت یوسف کې چې په فریب بوتلو کوی ته وغورځو. دا خوب بیا رښتیا څنګه شو چې دې سو وخت کې د مصر وزیر اعظم شو، 40 کاله پس، او پلار او مور او دا ټول رونه ځان ته وغوښته مصر ته. نو خدای پاک یوسف علیہ السلام ته وی چې ته په تخت کېنه. نو 11 رونه او مور او پلار داراله او تعظیمن ټولو سر ورته ښکته. چې سر ښکته کو نو یوسف علیہ السلام ویلې چې ورونو او پلار او مورا دا زما د هغه خوب تعبیرو چې نن رښتیا شي. 11 تورو نه مراد 11 رونو او نور اوس پوګمای نه مراد چې ده هغه نه مور او پلار. نو عرض می داو چې ابراهیم علیہ السلام خوب ولید او خوب د پیغمبر چې ده هغه وحی. خوب دا ګوري چې ز دا خپل زوی لالو سار چې را پاسې د نو زوی راوغوښتو او زوی عمر دی دغه وخت کې 12-13 سال اسماعیل علیہ السلام. اگر چې په ذبیح کې اختلاف ته لګ چې اسماعیل ذبیح او که اسحاق ذبیح. جمهور علما په دې باندې دي چې ذبیح چې ده دا اسماعیل علیہ السلام. راوی غوښته ورته وی چې ذبیح به څنګه ده. نو عزیزانو مونږه باندې هم امتحانات راځي، مشکلات راځي. او زه قسم در تخرم چې د پیغمبرانو امتحانات او مشکلات وګورئ نو عقل بموالو زی او خپل اندې بمزمکه وته. کوم امتحانات چې په پیغمبرانو راغلي، کوم ابتلا چې په پیغمبر راغلي. یو عالم د ډېر لوی ما ته یو ورځ وی چې ته خو تقریرونه ډېر کې، خو زما زړه کې یو اشتباه ده. ما ورته ویل چې ته دومره لوی سړی زستا اشتباه چرته لرې کولی شم. ویل نه، سوال کوم او جواب به ټیک راکې. په دې مې پوه کا چې د خدای په مقبول بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه و. دا خو دومره خو پوهېږئ که نه ماما؟ دومره خو به پوهېږئ، نور خو مې خیال نه راځي. او د خدای په مقبول پرین بندگانو کې د پیغمبرانو نه لوی څوک نه و. د خدای خوښ چې دي د پیغمبرانو نه زیات بل څوک نه و. نو سره د دومره خوښوالي کم پیغمبر په ونه کې اره کړی دی، په کم پیغمبر باندې قوم راوچت کړی څخه لري پې ورغورځولي دي، کم پیغمبر بني اسرائیلو حلال کړی دی، کم په څه کړي دي. ابراهیم علیہ السلام ته وی زوی دی حلال کا. نو دا دومره خوښې چې دا دومره تکلیفونه، څوک چې د چا خوښي هغه له تکلیف راسي. په دې سوال پوه شئ؟ څوک چې د چا خوښي هغه د تکلیف نه بچ کوي، هغه له خو تکلیف نه رسي. نو دا پیغمبران د خدای څنګه خوښو
چې په مصیبتونو او په امتحانونو کې مبتلا کړي. کولای شي د دې جواب؟ اسانه خبره. ماوی چې یو عاشقی او یو معشوقی. الله معشوق او محبوب دی او پیغمبران ټول عاشقان. نو د معشوقی په زړه کې هر وخت جاری ورپسې. کم عاشق ته معشوقه وای چې ورشه په د انور ودرېږه، ورشه او ته منډه کې او په د انور ودرېږه، ورشه دی کوی ته ټوپ کا او ته منډه کې بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لب بام، ورشه دی اور کې ټوپ او تب تحشا منډه کې اور کې ټوپ. نو د معشوقي په زړه کې د هغه عاشق قدر زیاتی چې کم د معشوقي په اشاره باندې اور ته ټوپ کوي، کوی ته ټوپ کوي. زکریا علیہ السلام چې په ونه کې راکېده ویل که आवाज دی وکړو نو د پیغمبرای د لیست نه بده نامه وباسه. اره چې په ورله نو جبرئیل ورته راغی چې کدی आवाज وکړو یا دی وای وکړه نو د پیغمبرای د لیست نه بده نامه وباسه. هغه خندل او په منځ دوه شو. نو ماوی چې نو ما ته وی چې خدای ته خو پته وا. په دې سوال او جواب خو پوه شئ کنه؟ خدای ته خو پته وا چې زما د عاشق چې دی په دې امتحان کې کامیابیږي، نو بیا یې ولې امتحان کولو؟ خدای ته پته وا چې ابراهیم علیه السلام بزوی حلال کی ما د پاره، نو بیا یې ولې امتحان کولو؟ نو ما ورته چې مولانا صاحب خفه نشي، د امتحانات د پیغمبرانو چې دا تاو ما د پاره، تاو ما د پاره سبقو چې تاسو وګورئ ما په خپل خدای کې پیغمبران په دومره لوی لوی امتحانونو کې اچولی او د الله د خدای نه شکایت نه وکړي، نو که پتا مې امتحان راوستو چې شور نه کې. اوس مونږ څنګه یو چې د یو وخت د ځان د پاسه کوک شي، نو ځان هغه ساعت له خدای مرور کې یو وخت تبا دی ونیسی، وای خدایا زدی لیدلې ما زوی دې مړ شي، وای خدایا زما زوی دې لیدلې، نو استاد وینو د بل چا مړ کړي وي دا استاد ژوندې ګرځي بیا د دې زمانه زامندار امیان. په دې زمانہ کې خو زامنو ته ګوره، د مولا زامنو ته ګوره، د خدای قهر، د پیر صاحب زامنو ته ګوره، د خدای قهر دی، د میا صاحب زامنو ته ګوره، د خدای قهر دی. خو د معتبرو زامنو خو خدای چې بربند په سرک منډي نه وي. خزو ته ګوره، جنکو ته ګوره، یو حال جوړ. اوس خو خزې نورې په نالت شو، اوس خو که خزې تکړت کوي وای زمونږ باچهی ده. په پاکستان کې لویه ترقی چې وشوه، ما په 40 کاله پاکستان کې ایس ترقی نه ده لیدلې. که څوک وایي چې پاکستان ترقی کړې ده پشکرو غل خوري، د غلو ډکې لارۍ بخوري که دا وایي چې پاکستان ترقی کړې ده. جاستان دے جوڑ کڑے، بم تان دے جوڑ کڑے، لارے تان دے جوڑا کڑے، موٹر تان دے جوڑ کڑے، ایٹم بم تان دے جوڑ کڑے، ایٹم بم للاڑا التا دا غسر بیا معاہدہ وکړه چې امریکای صدر بوش برش په ومګېدو
وعده ور سره وکړه چې زه اټم بم نه جوړم. ځکه چې زمونږ بتکده خو امریکا ده کنه. هر یو چې راشي لاړ شي هغه ته زه چې وړوکی ومنو په دې جوګنشاه کې د سیکانو ګوردواره وه. ګوردواره وه نو دا سیکڼۍ به را روانې وې سهار وختي ګوردوارې ته. نو زه اوس ولاړم نو یو سیکڼۍ بلې ته وایي چې کتنے چلیے؟ هغه وایي چې ګوردوارې متھا ټیکن چلیاں متھا ټیکن. نه یې بلاړو ګوردواره کې اګرن ته به سجده ولګوله بیا به تتله دا د هغې عبادت و. نو زمونږ ګوردواره چې دا امریکا ده خو چې څوک مشر شي متھا ټیکن تال تلاړ شي او ورته وایي چې ستا په رحم و کرم به چلیږم چې څه د دې ځای هدایات وي هغې باندې به چلیږم خو ما ته د کرم په نظر وګوره. بټو صاحب چا پانسي کړی؟ خو امریکې کړی دی. تقریر دلته په اسمبلی کې د امریکې خلاف وکړو ملکم پې واړولو پانسیم. نو زمونږ متھا ټیکن ګوردواره چې ده هغه امریکا ده. نو پاکستان څه ترقی کړې ده؟ ترقی خو ورشه د نورو ملکونو وګوره، د نورو ملکونو یو میخ به پکې د بل ملکو نه ګوري. دا ملک دی دا کې څه شی دی؟ ایئر کنډیشنې دي د روس هغه 15,000 ته ورسېدي. فریجونه دي کته په باډي جوړه کې پارټس کم ځای نه راغلی دی. تاسو تر یو ترقی په ملک کې منم چې د پاکستانو خزو داسې ترقی کړې ده او دومره لرې لاړې دومره لرې چې دا به ستاسو هغه ومې پیړۍ چې د قبرونو نه راپاسي دا ښځې به بیا خپل ځای ته رانه ولي. تاسو خو پرېږده که نه سهار مې یو ملا لیدو ښځه په ډګډګي ځان پسې سوره کړې جماعت امام هغه هم په ډګډګي و کور دې ورشه بیړه دې غرقش مالباس اوس قیامت کی الکه دا ولی لا ما ته هم کته وی کته مسکه غوندې شو چې راشه کنه څنګه خکار مې کړي تو نالت پدا سے ملک شو. خواص رهنمایان د دین رهنمایان د قوم په خدای قسم چې داغي په کورونو کې ټي وی ګانې او وی سی آر چلی رهنمایان د قوم چې دا قوم په بزرګۍ ورته ګوري او لاسونه یې صفوي هغې کورونه چې اولاد یې چې وګورې د اسلام نه به د زړه تور شي. دا زمونږ حال دی. نو ترقی د ملک صرف ښځو کړې ده سړی نشته. ښځه وه امتحانو د ابراهیم علیه السلام حکم ورته وشو چا ابراهیم اسماعیل د مور په غیږ کې دی او د بیبي نامه د بیبي هاجره علیه السلام. دا ښځه او دا زوی دی د شام نه بوزه او د مکې په دشتو کې پرېږده او ته تې ځه. ښځه او زوی روان کړه د شام نه راله مکې ته. مکه دغه وخت کې وادي وه د دوو غرونو منځ کم ځای کې چې اوس آب زمزم کوې دی
دغه ځای کې ښځه او بچی کینول او دی ترې روان شو. ښځې ورته ویل چېرته ځې سړیه دا مونږ دې چېرته پرېښو؟ ویل چې چا راته ویلي دي هغه ته مې پرېښوي او زه درنه لاړم شام ته. بی بی هاجرې ورته ویل چا درته ویلي دي؟ ویل او چا راته ویلي دي چې اسماعیل او هاجره دلته پرېږده او ته تې ځه. ویل ځه چې چا درته ویلي هغه پوهېږه او زمونږ بندوبست پوهېږه. ښځه وه. اسماعیل تکی شو، ماشوم دی لتې ټکوي، نو مور یې اوبه لټوي. د دې صفا مروه په دې منځ کې بی بی هاجرې او ترې منډې ووالې. کله به په یو غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې، کله به په بله غونډۍ وخته اوبه به یې لټولې. آخر اوبه نه وې، ناامیده را روانه شوه. چې را روانه شوه دلته جبرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ورشه د اسماعیل په دې خپو کې اوبه راوباسه. دلته ټکولې او د خپو کې د اوبو چینه راوخوټ کېده. چې چینه راوخوټ کېده بی بی هاجرې وویل چې الحمدلله اوبه خو پیدا شوې، خو زرې شګې راټولې کړې او اوبو نه یې ګیر چاپېر واچولې چې چېرته اونه بیږي خلاصې به شي. آب زمزم زمزم ویلې شي ادرېږه. زمزم معنا ادرېږه. نو د اوبو ته بی بی هاجرې وویل چې زمزم ادرېږئ بهېږئ ما. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې الله دې په بی بی هاجرې رحم وکړي، که د اوبو ته زمزم نه وی ویلې نو دا اوبه به بهېدلې وې او ټوله دنیا به یې خړوب کړی وی. خو چې هغې ورته زمزم ووی په ځای ولاړې پاتې شو. نن ورشئ د عربو هغه دشتې، د عربو هغه سوکړه، د عربو د اوبو هغه نهر زبیده. خوبونو پورې یو بله خبره ووی. زبیده د بادشاه ښځه وه، د بادشاه ښځه. خوب یې ولیده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. زبیده دا خوب ګوري، د بادشاه ښځه ده چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. اوس تاسو ته که دا څوک وایي چې هلکه ما خوب لیدلی چې ما سره ټوله دنیا بدفعلي کوي، تاسو به ځه وایي دا خو ډېر پلیت دی، څه خراب خوب یې لیدلی. داسې به ووایي که نه، تاسو دا شیخان میخان. علامه ته راله زبیده وی داسې خوب مې لیدلی دی چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلي کوي. ورته خوب دې رښتیا هم دا لیدلی دی؟ ویل او. ویل ستا د لاسه به الله داسې کار والي چې ټوله دنیا به پرې فایده اخلي. ستا د خوب دا تعبیر دی. نو زبیدې بیا د شام نه دا نهر راوستی دی مکې ته، چې هغه وخت کې د اوبو قحط نو د شام نه نهر را روان کو او د مکې په کوڅه کوڅه کې یې ګرځولی دی او پې دا ټاکای لګېدلي دي او اهل مکه ټول د هغې کوو نه اوبه راوباسي او کورونو ته. نهر زبیده اوس هم شته. هسې وایم خوب په ظاهر یو شی او د هغې تعبیر چې دی هغه بلکل برعکس. تاسو خیال راکړئ. نو اوبه ودرېدې او بی بی هاجره حیرانه ده. عزیزانو دا وخت کې د خوراک څه بندوبست کیږي. په دې لاره قافلې ځي شام ته، مدینې ته. هغه قافلو والا وایي چې دا فقیران ناست دي دلته سوه نه سوله ورکوي. دا یې ګذر اوقات. په دې اسنا کې اسماعیل علیه السلام د 12-14 کالو شو او مور به په دغه ځای ناسته وه او د قجورو چوپړه یې جوړه کړې وه او په دغې کې به مور او زوی 14 کاله دلته اوسېږي. حد دی د امتحان. علامه ثناء الله پانی پتی لیکلی دي
چې د ابراهیم علیه السلام زړه به کله ملاقات ته وشو چې زوی او ښځه ګورم، نو د شام نه مکې ته خو ډېر مزل دی، نو بوراق به ورته راوستی شو. په بوراق به سور شو. بوراق مطلب دی د هلیکاپټر، دې کې به سور شو را بغی په مکه کې د دوی ملاقات به وکړه، بیا به ورته چې ودې کته اوس ځه، نور زیات به نه یې سارې کېدل. حدو د امتحان پلار راغی او ښځه او بچی ناست دي او پلار ته وایي ځتې، دوی به په دا دشت کې ناست دي. اوس په دې یو خدای پوه دی. ځان ته خپلو ګریوانونو کې وګورئ چې د غېږې بچی دی او ښځه دی، ته په میاره کې پرېږدې او تا ته حکم وشي چې ته تې ځه، ستا پړه به څه تېرېږي؟ حدو د امتحان. نو ابراهیم علیہ السلام په داسې امتحان کې الله کامیاب کړي. زوی حلال کا. زوی ورته څه وایي چې پلاره خوب دې لیدلی چې ته ما حلالې؟ وی چې او بچیا. زوی ورته وی قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے پلاره چې څه حکم درته شوی دی زر هغه کار وکړه، زر کوه، ما حلال کا. پلار ورته وی بچیا ته به څه چل کې چې زه تا حلالوم؟ زوی ورته وی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. اے پلاره په خدای مې دې قسم وی زر دې چې بیا به مې مال را چې زه به ستا د چړې لاندې صبر کوم، ته به مې حلالې او زه به صبر کوم. دا د قربانۍ بنیاد دی. عزیزانو نوره قصه لږه اوږده ده. احکام دا دي چې ډای 3000 روپۍ چا سره وي، هغې دپاره دا شرط نه دی چې کال پې تیر شي، هغه کال تېرېده شرط چې دی زکات دپاره دی. ډای 3000 روپۍ دې ورځو کې چا سره وي نو په هغه قرباني واجب ده. ځان له ګډوری نه شي اخیستی نو چا سره دی حصه ونیسي. خو دا خیال دی کوي چې حصه دې داسې خلقو سره ونیسي چې د هغې پیسې مردارې نه وي. که 7 کسو یو غوا یا میخه په حصه کې ونیوه او په دې کې د یو سړي پیسې حرامې وي نو د دې 6 نورم قرباني نه ده شوې. نو داسې ښکارا پلیت چې دی هغه نه به ځان ساتئ. مثلا د چرسو سوداګر دی، د پوډرو سوداګر دی، جوارګر دی، غل دی، ډاکو دی، که نه جي؟ نو داسې قسمه پیسو والاو سره به شراکت په څاروي کې نه کوئ. مزدور دی، دکاندار دی، وغیرہ وغیرہ، دفتر کې بابو دی، زیات وسې نه رسی او 400-500 روپۍ حصه نیوی شي، داسې قسمه خلقو سره حصه ونیسئ. بلکې بزرګانو تر دې پورې لیکلي دي چې که د یو سړي وس بالکل نه او په قرض پیسې راواغستې او قرباني وکړه نو الله پاک به مخې کال له غني کړي. خو دا واجب نه دي او نه ضروري دي. شوق یې وویل چې کوم که داسې وکم نو مخې کال له به خدای پاک غني کړي. باقي بعضې خلق تپوس کوي چې څاروی ګډ شي یا ښکرې مات شي یا څه شي. ګډ چې داسې وي چې د حلالېدو ځای ته په خپله تلی شي، ګډ ګډ رواني، نو په دې قرباني کېږي. غوږونه غوس وي د بعضې څاروي، کم غوږ چې 3 حصې وي 1 حصه غوس وي په هغې قرباني کېږي. 3 حصې نه وي 1 حصه وي په هغې قرباني نه کېږي. دا عیب دی. ښکر پاس مات ته قرباني پې کېږي، لاندې مات ته چې غوښې ته نقصان رسولی دی بیا پې قرباني نه کېږي. باقي نر او ښځه، ګډوری، میخه، غوا، میخه، اوښ وغیرہ دا ټول پکې یو برابر. ګډوري کې دویم سړی نشي شریکېدی. غوا میخه کې 4 قسم کېدی شي، 6 کېدی شي، 2 کېدی شي. بعضې پوښتنه کړي چا کمقل نه وایي تاسو خو 4 یې طاق پکار دي. طاق سړي د خدای په قهر اخته شي په منډو شي چې اله وایي چې 4 یې اوس 5 کم ځای نه پیدا کړو.
که سلورم پی کیږي که دویم پی کیږي که یویم پی کیږي که ویم پی کیږي که شپږم پی کیږي ته پوه شې په خبر باندې. نو الله دې توفیق درکړي. پاتې شوه غوښه د قربانۍ. درې سي کول دي مستحب کار دی. یو غریبانو ته، یو خپلوانو ته، یو ځان ته ساتل. اوس دې وخت کې سرمنی چې دي د قربانۍ عام طور د جماعتونو امامان چې دي داغي ظاهر ذریعہ معاش نشته، او یا د قربانۍ سرمنی وی او یا سرسایه وی، دې ته غریبان ناس دي. نو چې امام غریب وی او بال بچیدار وی نو د قربانۍ سرمن او مغلب ورکوي. قصاب لدی که په اجرت کې د قربانۍ سرمن ورکا قربانی دې ناقصه شي. قصاب لبه په اجرت کې نه ورکې. تاسو خیال راغی. نو قصابانو وی کنه چې دا سرمن مال راکا امام صاحب له نقدي پیسې ورکا. نقدي څوک ورکې بیا امامان. نو د دې وجنه بعضی خلک داسي چې امام سره چرته لوټه موټه او دسماتی لنی ورکړي نو چې قرباني دی مولا له سرمن ورک جمعات لته منم او د سراته نو چولو د داسې دله سړی سرمن معلم ولاته میوي سرمن ما زه 22 کاله امام پاتې شوم په بجلیګر کې 22 کاله په 22 کاله کې زما مقتدیان کې قسم قسم خلق مال کا سرمن امرانیز دی کنو استاسو سرمن او باس زایرخ سرسایه مزد سرسایه چې ته مال نن 15 روپے راکې ټول کال به ته په ماټه پر خرڅه او 25 روپے زما تنخواه وا په 25 روپے کې ز باچا ګرځیدم برید به مې تاو کړو د باچا پروا مې نه لرل زایمل سرمند استا کپر وچی چیو ستا سرسایه نه خدای بیخ بنیادو بس مولا لا براش او مولا دا پوزه دکېږي او تشېږي ستاسو وظیفه مالی دي ستاسو ترکارای مالی دي چې کوم طالب لتا سو په لوخي کې اچو قسم په خدای دې 13 ورځو کې دی جمعه ته دا چې پکې ناس کې ترکاری راوړه چې طالبانو ګرم کړه دومره چینجیو پکې ځکه چې زه دلې ناس ته ما خام دا طالبان چې وظیفه راوړي زه ګورم تاسو خلک تاسو وظیفه ما ته پته ده تاسو سرسایم ما ته پته ده تاسو هغه قربانای ما ته پته بیا د قربانای غوښه اوچی کوي ډيري په فریجونو کې شپږ میاشتې خوري لګیای ماما خبره ده چې هغه د مومن کار دی تقریر کولو چې پولیس رات وي ده وختنه نری دی او د تورې نه تیر دی او دا خلک به پیتیریږي چې کور تراغه مور ورتل چې بچیا دا رښتیا ده ویلاو مور د وختنه نری دی او د تورې نه تیر دی الله بچیا ابای خو دې پکې پریوته واخله زه خو پکې خدای راستی کټی راشه نو تاسو د ابای رونه ټول پکې پریوتی مالت کې د چا سره نه لګي دا غوخه پلان نه مورا کته دې نه چې ماشومان راته ټول وهلي دا سی وایي کنه نو زمونږ نظام زندگی ټول ذاتیات دي نظام زندگی نو پدې ایمان باندې جنت غټل یا پدې ایمان باندې جنت تتلل ای خیال استو محال استو جنون واخر دعوانا ان الحمد لله صلی الله تعالی ها خسی ګډوري باندې پرېدا باس بتا غوندې پکړې وکنه خسی ګډوري باندې د دې سمنا حق قرباني کی خسی ګډوره سره به په نسبت سره دی بل ګډوري تا زما خبره پوهیږي
خسی ګډوري باندې چې څنګه حق قرباني کیږي دا سه په غیر خسی باندې خن کی